بعضې ښځې نه دا بدبخته بې تعلیمه روشنخیاله ښځې مدرسې نه او جومات نه او تبلیغ نه دین نه ناخبره او پیغورونه ورکوي اسلام کې د ښځو حق نشته او اسلام کې دا نشته ته د اسلام نه ته اسلام والی اسلام نه ته خبردار یې پودړې مردار زمونږ یو استاد محترم دی ډېر لوی شیخ الحدیث دی الله دې ډېر لوی عمر ورکړي هغه وی زه سوات ته لاړم او هلته مې د زنانو په دې حقونو باندې خبره کوله بعضې خلک وایي اسلام ښځو له حقونه نه دي ورکړي او تاسو به اورېدلي په اسلام آباد کې ښځې راوتې وې زمونږ جسم او زمونږ مرضي میرا جسم میرے مرضي چغې به یې والې او دا به وی چې په اسلام کې د ښځو حقونه نشته حال دا دی ټول قرآن تاسو وګورئ د سړو په نوم باندې قرآن کې صورت نشته په عربی کې سړي ته رجل وی او ډیرو سړو ته رجال وی سورة الرجال په قرآن کې نشته خو سورة النساء پکې شته د ښځو په نوم باندې صورت پکې شته سوره نور سوره نساء کې د زنانو مسائل بیانېږي او الله قرآن کې فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین دوه ښځې دوه خویندې دا د یو ورور حق وړي او بیا چې خاوند کور ته لاړه د خاوند مال کې میسه ده د پلار مور مال کې میسه ده اسلام خو ښځې له ډېر لوی حق ورکړی خو زموږ زنانه د اسلام نه ناخبره دي نو موږ ځکه دا ګیله کوو نو شیخ صاحب فرمایل وی سوات ته تللی وم د ښځو په دې حقوقو باندې مې بیان کوو زما په خبره خو پوهېږئ که اواز مې صفا دی پوره توجه سره یې اورئ وی هلته راته یو کس وی چې مولانا صاحب پرون زه کور ته رالم یو ناشنا غوندې کار وشو وی ما وی چې څه کار شو وی کور والا مې راته وی چې د انجیوز والا دا ښځې نه دي دا کوم چې د کورونو کې ګرځي د دې زنانو ذهنونه خرابوي په مختلفو شکلونو باندې مختلف سازشونه دي د بار ملک پیسه راغلی ده او زمونږ دا غریبانان مسلمانان دوکه کوي پې د بار ملک د انجیوز جنکۍ مونږ کره راغلی وې وی زه په پټي کې وم او ما ګیاره او د یا د پټي کار مې کو اوس جنکۍ مونږ کره دننه کور ته تلي او زما ښځې سره لګیا دي خبرې پې دا مې کور والا راته وی خبره کوله وی زما کور والا ته وی چې تاسو تعلیم معلم تاسو سبق وغیره ویلی دی وی هغه وی چې او الحمدلله مدرسه جومات او څه تعلیم مې حاصل کړی وی چې دا بار مینا بازار دی لیدلی پېښور دی لیدلی اسلام آباد وی هغې ورته وی چې نه ما خو نه دی لیدلی وی هغه انجیوز والا ښځه زما د کور والا ته وی وی برانډه کې داسې غوا ولاړه وه وی چې تا او په دې غوا کې څه فرق دی دې غوا مې اسلام آباد نه دی لیدلی او تا هم نه دی لیدلی دې غوا لم دا مالک ګیا او خوراک خرچه راوړي او دلته یې ورچوي خوري تا لم خاوند درسه راوړي په کور کې خوري تا او په دې غوا کې څه فرق دی او دا پیغورونه یې ورکول وی زما هغه ښځه د دې دا خبرې اوري توجه سره خو هغه دینداره ښځه وه پښتنه او غیرتي ښځه وه وی په دې کې زه رالم د پټي نه او وی ما سره ګیا و او په خره باندې مې ګیا اچولې وه او کور ته خره را دننه شوه وی زما ښځه دا انجیوز والا جینۍ ته وایي چې ستا خبرې ختمې شوې هغه وی ته وی چې او ځان کې احساس پیدا کو جواب کو او دا کو هغه وی زما دې ښځې ته ذهن خرابوي تا کې او دې غوا کې څه فرق دی او تا کې او دې ګډ او چیلۍ کې څه فرق دی وی چې دې وخت کې دا خره را دننه شو او ما پې ګیا بار کړې وه که نه وی زما دې ښځې چې دې خرې ته وکتل وی انجیوز والا جینۍ ته وایي چې تا په دغه خره کې څه فرق دی دا خرم ټوله ورځ بار خرو سره ګرځي هلته ګیا خوري او اوس پې د مالک ګیا واچوله کور ته یې راوړه د شپې به پې دغه خوري تا باندې م خاوند ټوله ورځ مزدوري او دیاړي او نوکري او جاب د باندې کوي تا او دې خره کې څه فرق دی او بیا ورته وی چې زر پاسه کې خاوند مې راغی هغه ډېر زیږ پښتون دی او لوړه مو سره ښه مضبوط دی اوس پرې خیر نه او ښه په بېعزتۍ یې وشړله
بعضې ښځې نه دا بدبخته بې تعلیمه روشن خیاله ښځې مدرسې نه او جومات نه او تبلیغ نه دین نه ناخبره او پیغورونه ورکوي اسلام کې د ښځو حق نشته او اسلام کې دا نشته ته د اسلام نه ته اسلام والا اسلام نه ته خبردارې پودړې مردارې زناکارې ښځې دې ګرځي زما وروڼو که مدرسه آباده وه په دې مدرسه کې احادیث د رسول الله علیه السلام دا علما او باجیګانې او معلمات